او نهی عن المنکر. الله فرمایا یا ایها الذین آمنو، اے خلقو چې تصدیق او یقین کړه، اتقوا الله، اورار شید الله، حق تقاته، وحق دار دل باندې. حق دار دل دا چې شکر ادا کوي او بیا ناشکری ونه کوي، تابعداري وکړي او بیا نافرمانی نه کوي، الله یادوي او بیا هیروي نه. ولا تموتن، ممړه کېږئ تاسو الا وانتم مسلمون، مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمان. معنا دا ده چې هر وخت کې په اسلام باندې اوسېږئ، ځکه د مرګ معلومات نه کېږي چې کله د تمرګ راځي چې تاسو بیا تابعدار او مسلمانان. واعتصموا بحبل الله، ټول منګولې ولګوي، ځانونه پیوس کوي د الله د دین سره چې قران دی، جميعا ټول. ولا تفرقوا، او جدائی مکوي په دین کې. قران کریم داسې کتاب دی ښا چې دا تفرقه ختمای، کټول مسلمانان متحد شو او قران کریم باندې عمل وکړه، بس اس خبره نشته. څومره اختلافات چې دي قران کریم ختمای، خو ځکه کله حیران پدې مونږ او تاسو ټول قران کریم وایو او بیا یو بل سره اختلاف ساتو چې دا ولی. څومره مسائل چې دي قران کریم کا حدیث نه راخلي، نو قران کریم باندې مسله حل کړي. مسله در رفع الیدین قران حل کړي دا، مسله د امین بالجهر قران حل کړي دا، مسله د تراویح قران کریم حل کړي دا، مسله د وضو الیدین تحت السرہ قران کریم حل کړي دا، مسله د ویترو چې دا واجب دي قران کریم حل کړي دا. د دنیا مسائل یو تفسیر ځان تواخلې ښا. الاکلیل فی استنباط التنزیل، مسائل د قران کریم نوښتې دي. الاکلیل فی استنباط التنزیل، وړو کې مشته او غاټه مشته ها. ما سره غوړو کې ده جلال الدین سیوطی صاحب لیکل دی. بس قران کریم دا کافی دی او دا مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد راوړي. نو زه حیران چې سره د قران کریم د وجود نه زمونږ د عملګری ولې اختلاف ساتي. اختلاف خو نشته. زم پکان دا دی چې هر عالم سره یو وړو کې قران کریم، وړو کې قران کریم چې پیدا کوي کنه چې دا بیاس لګ ور سره دي، او دا مسالې چې کوم ځای کې فقها لیکلي دي او مفسرین هغه ورته دی حاشیه کې ولیکي دا مسله د دې آیت نه مستنبطه ده، دا د دین دا د دین، نو هغه بل سره کچاوی دا مسله اختلافی ده ورته نه. الله ویلی دی واعتصموا بحبل الله، او رسول الله مبارک فرمای القرآن حبل الله المتین، قرآن کریم حبل الله. وګوره قرآن کې دا مسله ده د دې آیت نفلانی مفسر راوستل نه، نو قرآن باندې ولی عمل نکو، غټه خبره ده. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کړئ د الله نعمتونه په تاسو باندې. اسباغ کی کنتم چوي تاسو اعداء دشمنان، فالف بین قلوبکم، الله یو زیوال راوست په ما بین د زړونو تاسو کې، فاصبحت مغرد تاسو
بنعمته په سبب د نعمت الله تعالی اخوانا رنا دنیا و آخرت کی وکنتم وی تاسو علی شفا حفرتن بغاړه د پکیناره د یو کندې من النار د ورنا فانقذکم منها خلاص کړ الله تعالی تاسو لرا د دې کندې کذالکم دغه رنگي یبین الله بیان الله تعالی لكم تاسو آیات خپل آیاتنا لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو لار پیدا کړئ جنت تو دین ولتکم منکم اس قران کریم دا د اتفاق او د امن کتاب دې سره به د مسلمانانو په منځ کې اتفاق راځي نو اوس دا قران کریم با خلق تسوق خای الله فرمای هر الوی ډله دی د یو وړي ډله انتخاب کی چې اوس خلق ته قران کریم خای زکه کټول خلق ته قران کریم خای نو چاته به خای خو چې څومره استادان دي دا به شاګردانی او چې څومره شاګردانی نو دا به استادان ټول خلق په قران کریم نه پويږي خان ځکه دا دار چا کار نه دی دي کې خاص خلق پويږي نو غټه ډله به د یو وړو کې ډله انتخاب وکي چې لار شي او خلکو ته قران کریم وخای نو تاسو به ماهران د قران یې او چاته چې خای نو غوي ماهران ندي نو ماهر به غیر ماهر تخای مجتهد به مقلد تخای عالم به امیان تخای دغه طریقه او قران کریم او د خدای دین خودل دینو ولتکم منکم خامخا دی ویل تاسو دا منکن دا من د تبعیض د پاره ده ټول مفسرینو په یک आवाज ویلي دي ټول مفسرینو په یو غاګ ویلي چې د قران کریم او د دین دا خودل دا د هر چا کار نه ده دا هر چا کار نه ده خان دا د چا کار ده دا د علما او ماهرینو کار دا د هر چا کار نه ده تفسیر کبیر شی وګورئ د دې لاندې هغه وای کل جاهل والمرأه لکه جاهل شا هغه د دې کار د پاره نه ده منتخب شرعا او خصم د دې کار د پاره نه ده منتخب شرعا تفسیر کبیر شو مور هغه وی کل جاهل والمرأه لکه جاهل او خصم دا سے تفسیر عثمانی تفسیر بیان القرآن تنویر رحمه الله سمر مفسرین چې ګورئ منکم لاندې لیکي چې دا من تبعیضیه ده دا د هر چا کار نه ده خان زمون زمانہ کې حضرات تصویر نشو خزیم راایستلی کی و چې راځي دا دین بمن کې څنګه راځي او د عالم کې بسنګ راځي دې د پاره د یو مهنت ضرورت ده دا مهنت ته پاره دا پورا دولس خزر راغلي دي او تاسو خزرو باسي او زمون کور ته دی امیر صاحب کور ته راوړی نو بس دین به ورته خای عجب پروګرام ده که سوای استاد هم در نه خپکی محتمم صاحب هم خپکی عام عوام ملګری مخفکی الکه چې څوک د دین کار کوي هغه پسې خبره نه کوي د دین کار خو زمونږ دی الحمدلله په خوشاله کیږو خدا د خزو کار نه دی دا قران کریم کې الله فرمایلی دی منکم او یو غټ مفسر امام رازی رحمه الله وای دا د خزو کار نه دی او نه د دې مثال په صحابه کې او د حضور په دور کې
زه تبلیغ مخالف نه یم خو اصلاح خو به کې کنه چې هم تاسو د پرې خو چې سکه یا وکړه عوام دي کړه او دومره تشدد کوي قسم دې کوم مولا چې سی روزه نه لګولې هغه ته د سره مولا نه و حسن جان شیخ صاحب دی الله مغفرت نصیب مونږ ته درس کې وایل وې دلته راغلیو وې په دې کمرو مو ګرځول دلته اوله درجه ویلې کېږي دلته دویمه درجه دلته حدیث ویلې کېږي سید خود دین کار کم ځای کې کېږي دې ته دا د دین کار نه کړ ما ته په خپل ویلې دي بذات خود ما ترجمه کوله ما ته وی لره کدا قرآنی کریم نه والی وې د دې مثال د چاټای دی او زمنګ د دې کار مثال د دریاب تا یو چاټای کی اوپر اغسته او د دریاب مقابله کی دا دین نه دی وې څورته مو ته تبلیغ مخالف نه دا خبرې دي د خدای نه ویریږي او تاسو یو تسخیری کړی چې قسم دې کسو کوته سوال ما ته وستا د قران کریم مثال د یو ټیر نه او زمونږ د دې دعوت مثال د موټر او د دریو ټیرونو ده یو ټیر ته وګورئ درې ټیر او یو موټر ما ته اورېدلی خپل د بل چا خبره نه او نور غړي وړي چې ویا خو کله ته مې تاسو بوای استاخ وسره سخت ورانه مې نه ده خدا عوام دي ملګرو قسم دې زمونږ استاد دین بدنام دی دې اصلاح ضروری ده دا د خود وخت چې ګرځي تاسو ته ما پرونی جنت کې به خزینه ګرځي ځکه بناس یو ملګری پکې غوسه شو جنت خو بد سړو ده خزی بیا جنت کی سکے نو چې جنت کی خزی نه ګرځيږي حور مقصورات قرآن کریم آیت نه دی اوریدل مقصورات فی الخیام محبوسات فی الخیام قرآن آیت ته دی وی خزی ولی جنت کې نه ګرځي د دې ډیر شوقي دی چې خبره لاس ته نیوي او جنت کې ګرځي ته ګرځه کړه نو دا وخت د خزو د ګرځېدلو دی دا کومه فتنه ده کم دور دی کم خراب وخت دی نو دا خزي چې دی دا اهل د قرآن دا پاک دین دی او معزز دین دی د دې دور کې چې خزي روانه کې او امیر صاحب کرے بوز هغه معصوم دی سو کوي چې دا معصوم الله بندگانو ثوابي والا د پیغمبرانو عصمت نه مې نو د امیر صاحب عصمت پکې د کم ځای نه را پردې خزي را واستي او پردې کوړه زمانم چې امیر صاحب بس معصوم به کوتو کل پخ دی زما معصوم زمانه د تر زمانه خپلوانی همسایا او بیا په دې تور او بیا ورته دین وای دا کوم انصاف عمر فاروق سے یو بیبي وخا دا د زړه د درد در توایم عمر فاروق سے بیبي و دا حضور په دور کې به جمعات تکلا عمر فاروق سے اعلان وکړ چې اوس دور الفتن دی دا حضور په دور کې فتنه نه و اوس فتنه ده نو خزي په جمعات ته نشي دا عمر فاروق سے دور یا اخذ ورته وی زه خو بخامه خاصه زکه چې د حضور په دور کې تم وی صحیح ده چې زین زه عمر فاروق سے ته اورز مخ کې لاړ او یو ونه شاته په پټ دا چې را روانه و جمعه ته
عمر فاروق سے ورغه د شان داسې سپیړ ورکړه بیا هغه تیار کې ځان پټ هغه پځه راتاو شو پور تلاړ عمر فاروق سے ورته جمعات کې هم ونه لیدې وېزنه سم نور جمعات ته د فتنې دعوت ما خطا ته وی خطا نه منه هغه دور د فتنې او دا دور العدل دی انصاف دی موږ تاسو ته خدای پاک لګ مازغه را کړی مزغوره کار وا او دا پښتنې به الله موږ تاسو نه کوي ګوره اهل علمنا طالبانو ولې موږ د دې خلق اسلام زمانم چې په ما بچنده بند شي بند دي شي کنه خدای مې رازق نه دی خپل کار وکړي زمانم چې یو ملګری یو دوست برانه خفشي خپل کار وکړي موږ او تاسو ته الحمدلله دین محبوب تاسو خپل انصاف کوي کدا تا اور د فتنې نه نبی اوه دې دور کې د زنانو صفات حال دی وای بیا بازار نه خلق ولی نه ملک بازارونو ته خزيزي ناغه خیر دی او چې دین زکای نو خیر نه مونږ د الله بنده بازار ته مونږ چاته نه دی ویلي چې دي بازار ته چې خزيزي نو د دین پنیت نزي خلق له دعوت نه ور کوي او ته ورته دین وای ستا تک او هغه تک چې خدای زمکه او د اسمان مرفع او بیا وروره پوډری او چرسیو هغه باندې تقریرونه کوي د الله باندې منم چې ځار سره بوزا عوام بوزا خو دین ورته وخای د سینې چې هغه مقرر جوړ کی بیا خو خلکو کې استعداد نه کنا نو هغه وی کدا علم همدار نو علماء سره بیا لانجې کوي او سپک ورته ګوري ها نه جدا چل دی او نه جدا چل نه احتیاط کوي دا د امیانو کار نه دی دا اتفاقی مسله ده امیان به دین زکای خو تقریرونه باندې کوي مفسرین تی مو جوړوي او دا د خزو کار نه دی ښا دا د نرانو کار دی دور الفتن دی زکه الله منکم ویل دی کدا دار چاکار وینو منکم بنوي کتاب کې لیکلي دي وې زمونږ د دې کار د واپس والی غټه وجدا ده چې موږ دا عالمی کار غټ کا د علماء په ډاټ پرې بلکې دا د علماء کار وای نه دی دا د نر او د خزه د روغ او د لیونی د معصوم او د بالغ د تور او د سپین د عالم او د جاهل دا وی د ټولو کار د علماء کار خلق ته دین خودل نه دی د علماء کار بیان دی او دین بیا بل تر رسول او پاغه باندې عمل کول دا د نور خلق کار احتیاط پکار دی ها زبر تبلیغ مخالف نه مزړه کې مراد نشي خدا خو اصلاح کوي اصلاح خو پکار ده کنه زمونږ استاد د علماء دی بندو کتابونه چې راواخلې ټول اصلاح کړي ده ها بیان القرآن د تنویر رحمه الله چراواله د دې آیت لاندې صفالی کړي دي وینن سبا چې کم خلق لارو کوسو کې ګرځي یا جاهلان دي یا متجاهلان دي د دې وعظ اوریدل او هغه ته ناس د سخت ګناه دا غلي کړي نو اصلاح خو پکار ده کړ الیاس ګومن صاحب خسته کتاب قربانی لیکل جہاد فی سبیل اللہ پر اعتراضات کا جائزہ کدا اس کتاب ما نرشتہ دمر کی او د دې حضرات مقابله کی لیکل داسی مولانا تقی عثمانی سے په درس ترمذی کې دویم جلد کې مستقل بحث وکړ د مشکات شریف شرح د التوضیحات د شپېتو زریرو نه سیوای پر ردونه کړي خو اصلاح کړي څوک د دین مخالف نه خو اصلاح خو به د خلکو کې کړ یو سړی غلط منځ کوي او ته ورته غلط منځ مکوا صحیح منځ کوا دا خو د منځ مخالفت نه دی دا خو د اصلاح نه
نمنګ مخالفت نکو خو اصلاح په کار وکړه دا خلک چې دوم داسې پرې خو قسم دې داسې شی به دې جوړ کړي کار خرابېږي بیا سم یو لویه مسله جوړ کړه دی عوامو کې دا کار دی چې دی بلکې علماو کې دا کار دی دوی توازن نشي ساتلی چې یو فن کې وردن نشي بل ته غلط وایي زمونږ د پیرانو صاحبانو نه چې پښتنو کې مونږ تاسو ته غلط وایي خو دا علم ظاهر والا دی غریب دی په حقیقت څه وایي زمونږ د علماو نه چې پښتنو کې بیا پیرانو ته په غلط وایي دا تاسو والا دا غریبانو څه خبر دی علم نه دې زده کړ دا سه بل ډال او دا سه بل ډال الکه دا ټول د دین شعبې دي څوک به یو کې کار کوي څوک به بل کې کار کوي دا ټول د دین او د اسلام خادمان منګ او تاسو ته ټول د عزت او د قدر او د احترام ورته منګ د ټول الحمدلله عزت او احترام خو اصلاح جدا شه د اصلاح وکړه ولتکم منکم او خامخا دی بعض لتاسو امه یو ډله چې دا علما دي يدعون الى الخير بلی بخلق خیر تا خیر چاته وای کل مستحسن الشرع والعقل مفسرین وای خیر چاته وای کل مستحسن الشرع والعقل کم شی چې شریعت او عقل خګنی هغه ته خیر وای او منکر چاته وای کل مستقبح الشرع والعقل کم شی چې شرع قبیح غنی او عقل هغه ته منکر وای ويامرون بالمعروف او امر کوي پنه کوي سره وينهون عن المنکر او منع کول کوي د بداینه اولئک هم المفلحون او الله فرمایي دا خلق محبوبه هم دي کامیاب دي ولا تکونوا مکیږي کلذین پشان دا خلقو تفرقوا چې دوی جداواله کړي واختلفوا اختلاف کړي په اعتقاداتو کې من بعد ما پستاغینا جاءهم البينات چراغله هغه ته دلایل واضح واولئک ذا خلق لهم ذین فار عذاب عظیم عذاب لري یوم فاورز باندې تبيض وجوه چروخان بای بعض مخونه چې هغه مخونه د اهل سنت والجماعت دي وتسود وجوه او تور بای بعض مخونه چې هغه د کافرانو دي فاما الذين فسا خلق اسودت وجوههم چې تور شوی دي مخونه دوی تبویل شي اکفرتم بعد ایمانکم اے کفر کو تاسو پس ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب وسکه عذاب لرا بما کنتم بسام داغه چوي تاسو تکفرون کفر کوون واما الذين خلق ابيض نبيضت وجوههم چروخان شوی دي مخونه دوی ففي رحمت الله دی بد الله پر رحمت کی وچ جنت ته هم فيها خالدون دوی پر جنت کې همیشه تلک آیات الله دا د الله آیاتونه دي نتلوها چلول مونږ دی لرا عليك بتابن بالحق فحق سرا وما الله ان الله تعالی یرید اراده کوونکې چې اراده او کې ظلم اند ظلم للعالمین د پاره ده ولله خاص الله د پاره ما غد فی السماوات چې پاسوانونو کې دي و ما غفل الارض چې پزمکه کې دي و الى الله ترجع الامور او دی الله تعالی تبا واپس کولې شي ټول امور مړې می کار پرې خو لګه زخمی ده نن ورته د موکم نه کیږي چې می ورسره